کوم جی ګران کتونکو فیض الدین یم یو بنډار هم را جوړ کړی دی خاطر جان را سره ناست دی ډېر ښه شاعر دی دغه شان چې کوم دی ملک موسی کمال را سره ناست دی د دې نه علاوه عمران را سره ناست دی د بنډار کې به چې کوم دی خاطر جان زموږ سره خپل شعرونه کلامونه شریک کوي تاسو به ترې هم خوندونه او مزې اخلئ دغه شان چې کوم دی د نور ملګري به ترې هم خوندونه اخلي خاطر جان چې کوم دی د هغې سره یو مختصر شان تعارف کوم چارسدي اوسېدونکی دی او په د چارسدي یونیورسټۍ بچاخان یونیورسټۍ نه چې کوم دی ایم اے دوی کړی دی په دغه کې په پښتو کې او دغه شان خپلې هلې ځلې اوس په ریډیو پیغام کې سرانجام کوي او دغه شان دلته کې د یو پروګرام دی. السلام علیکم خاطر صاحب. وعلیکم السلام. یقینا پیاز بھائی ستاسو د مینې ستاسو د راتګ یو جهان مننه کوم. الفاظ بالکل خاموش دي ځکه سینیر کسان ناست یقینا ماته ځان ډېر بدې هم ښکاري ستاسو مخکې خبرې کوم شعر ویل خو ډېره شرمنده کوئ. نه نه داسې خبره نشته ستاسو مننه کوم. خپله نامه مورنۍ نامه چې کوم ده یعنې مور و پلار چې راله کومه نامه خوښ کړې هغه عبدالله ده. ادبي دنیا یا د ریډیو په دنیا کې چې زما کومه نامه ده هغه خاطر جان ده او زیاتره خلک چې کوم دی هغه ما په خاطر جان پیژني نو ستاسو مننه کوم. صحیح. خاطر جانه د څه به راسره شریک کې کتونکي چې کوم دی تاسو ګوري شعر شاعرۍ په ادب په دغه کې زه خو دا خبره په ډېر دغه سره کوم چې په ادب کې ما شکر الحمدلله په مورنۍ ژبه کې ماسټر کړی د ادب حق نشم ادا کولی د ادب په حق له بالکل څه نشم ویلی چې ادب څه څیز دی د حمزه بابا خبره که چا رانه تپوس وکړو نه پرې پوهېږم که چا رانه وویل چې تپوس ونه کړو نو بیا ادب ښه پیژنم نو شعر به درسره شریکم دونه د معیار شاعري نه کوم او نه مې ډېر لیک کړی دی خو ستاسو په فرمایش سره که ستاسو اجازت وي چې یو دوه شعره زما په زړه پسې نږدې اویزان تصویره زما په زړه پسې نږدې اویزان تصویره او تا پسې هر وخت کړېږم لکه ځان تصویره زما په زړه پسې نږدې اویزان تصویره تا پسې هر وخت کړېږم لکه ځان تصویره او نن مې لیدله ببرسر یو یتیمه جینۍ نن مې لیدله ببرسر یو یتیمه جینۍ ډېرې جړل ویلې زار د بابا جان تصویره ته د ټوله شپه شوګیر کړم په جړا کې تېره او ته راته ګورې خو څه نه وې د جانان تصویره زه د ټوله شپه شوګیر کړم په جړا کې تېره او ته راته ګورې خو څه نه وې د جانان تصویره او یو غزل ورسره بل شریک کړم خپل چې وایي د ورکلي د شور نه اوس ښاغلې ونۍ لاړه د ورکلي د شور نه اوس ښاغلې ونۍ لاړه او یریږي د پیغور نه اوس ښاغلې ونۍ لاړه چې نه وته د کوره په قرآن قسم هیڅ کله چې نه وته د کوره په قرآن قسم هیڅ کله او رخصت اخلي د مور نه اوس ښاغلې ونۍ لاړه د کلي خان پرې ډېر ظلمونه وکړل اخر تنګ شول د کلي خان پرې ډېر ظلمونه وکړل اخر تنګ شول د هغه خان د کور نه اوس ښاغلې ونۍ لاړه او دا یو شعر دی د ټولو پښتنو خویندو په نامه باندې ډالۍ وي چې د خپل رور جان د ژوند د بچ کېدو دپاره ګوره د خپل رور جان د ژوند د بچ کېدو دپاره ګوره دښمن کره د تور نه اوس ښاغلې ونۍ لاړه د خپل رور جان د ژوند د بچ کېدو دپاره ګوره دښمن کره د تور نه اوس ښاغلې ونۍ لاړه او خاطره چې ستا زړه پې تل روښان و دې دنیا کې خاطره چې ستا زړه پې تل روښان و دې دنیا کې د خوږ زړه د ټکور نه اوس ښاغلې ونۍ لاړه. ډېره مننه. ډېر په زړه پورې شاعري ډېر په زړه پورې ماشاءالله ډېر زبردست امید لرم چې کتونکي چې کوم دی هغې به دې هم خوندونه اخیستې. خاطر جان نور څه به راسره شریک کوئ څه شعرونه نور غزل وغیره؟ یو باچاخان یونیورسټۍ کې چې کله د شاعرۍ مقابله او ټوټه غونډه کې خبرې کوم نو په هغې کې زه وایم چې زما شاعري د کمال نه وه خو دا لفظونه چې دي که مو دا د کمال وي یا چې پکې ما کومه قصه کړې وه هغه د کمال وه نو په هغې باندې زما پس پوزیشن راغلی و چې وایي په چمن کې که ګلونه کازغي مري په چمن کې که ګلونه کازغي مري لا غوټۍ نه دي ګل شوي بیا تنکي مري په هجوم کې شوه تیاره چې مشال مړ شو ستاسو یونیورسټۍ والا قصه ده په هجوم کې شوه تیاره چې مشال مړ شو په پنجاب کې د نقیب شانتې زلمي مري دا دوباره ووایي دا ډېر په هجوم کې شوه تیاره چې مشال مړ شو په پنجاب کې د نقیب شانتې زلمي مري په قصور کې بې قصوره زینب لاړه په قصور کې بې قصوره زینب لاړه او په مردان کې د اسما شانتې بچي مري بالکل چې کوم دی نه کوم دغه دی که نه معاشره د هغې عکاسي کړې ډېره مننه واقع چې کوم دی دا د ایوارډ او د دغه قابل ډېره مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ په هجوم کې شوه تیاره چې مشال په هجوم کې شوه تیاره چې مشال مړ شو په پنجاب کې د نقیب شانتې زلمي مري
په قصور کې بې قصوره زینب لاړه په مردان کې د اسما شانتې بچي مري دا د دوی ته ډالۍ وي چې کوهکاب کې د حسن کیسې وشوې کوهکاب کې د حسن کیسې وشوې لیونی شو کوهکاب کې خاپیري مري کوهکاب کې د حسن کیسې وشوې لیونی شو کوهکاب کې خاپیري مري او ماته ویل ستا نظر شمه خاطره ماته ویل ستا نظر شمه خاطره دا زما په مینه ستا شان لیونی مري زما په مینه ستا شان لیونی مري ډېره مننه خاطر صاحب ډېر په زړه پورې شاعري وکړه جی خدمتو کتونکو دا و خاطر جان صاحب کم چې کم د باچا خان یونیورسټۍ د پښتو څانګې سره فارغ دی د هغې نه سبق ویلی دی امید لرم چې دې شاعري به ستاسو خوښه شوي او انشاءالله بیا که ټایم و او ژوند و نو په روان پروګرام کې به میلاویږو د دې سره موږ له راکړه اجازت د الله په امان